بسم الله الرحمن الرحیم. د واده اول شپې آداب. د ټولو نه مخکې سړی واده وکړي او بیبي کور ته راولي او د شپې ورتلو موقع میلاو شي، نو په دغه شپه باندې دا خو هر انسان ته پته ده چې په دغه شپه باندې خواږه څه ویسي، یعنې خپلې ښځې له څه خواږه راوالي هغه له ویسي. لیکن دا احتیاط پکار دی چې په خپل لاس خواږه واغستلی شي، نو ډیره بهتره خبره ده، ځکه چې د بل چا په لاس باندې واغستلی شي دې کې بیا وروستو مسلې جوړیږي. دویمه طریقه دا اختیارول پکار دي چې د حیا او د ادب خبره دا هم ده چې انسان راشي ټیم کو ورشي چې عام خلک وده وي. بله دا چې کله کمرې ته سړی ورننوځي نو چونکې ناوي چې کم هغه هم د مخکې نه خبر وي چې آیا نن به زما خاوند راځي، او د هغې زړه هم ډېر درزیږي ځکه زنانه ذات کمزوری وي. نو چې کله هم د هغه نارینه ورځي او خپلې ناوې له ورځي، نو ډېر په احتیاط سره ورتلل پکار دي، ډېر په خوشدلۍ سره او په ښکلي انداز سره ورتلل پکار دي چې ناوې باندې رعب رانشي. نو د ټولو نه اول چې کله کمرې ته وردننه شي نو دا دې ووایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، سلام به واچي. د سلام نه بعد به لاړ شي بیبي سره لاسنیول وکړي، او د هغې نه بعد چې زمونږ خوږ نبي صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته کم آداب خوستلی دي، په ترمذي شریف کې حدیث دی چې کله هم یو سړی کمرې ته ورشي او د هغې اول شپې باندې لاړ شي، د خپلې بیبي خواله نو سلام دی واچئ او ډېر په مینې محبت سره دی بیبي په تندي لاس کیږدي او دا دعا دی ووایي اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما جبلتها علیه واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیه. دا دعا دی ووایي، نو دې دعا ډېر لوی برکت دی، ډېر لوی خیر دی پکې. او د هغې نه بعد به د خپلې بیبي ته وایي چې آیا ستا اودس شته؟ که اودس یې نه وي نو اودس دې وکړي، خو یوه مسله دا ده چې د حیض او نفاس په ټیم کې به دغه اودس نه کوي، او چې اودس یې وکړو نو مسله دلته دا ده چې 2 رکعاته به وکړي. 2 رکعاته چې وکړل ښځه به شاته ودرېږي، خاوند به مخکې بیل به ودرېږي، یو ځای به نه ودرېږي. نو چې 2 رکعاته یې وکړه په دې کې د الله تعالی نه